أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین. د تربیتی سیشن سره مونږه بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. امید دی چې تر اوسه کومه سلسله و چلېده دا به ستاسو خوښه شوي. زمونږ ټارګټ د ماشوم بهترین تربیت دی. د جدید تقاضو مطابق د جدید ریسرچ مطابق مونږه به یو ماشوم څنګه تیارو دا زموږ ټارګټ دی. لہذا مونږ به په دې دغه کې چې دی د تدریس په حواله زیات کوشش دا کو چې د ماشوم صحیح تربیت ورسره وشي، یعنی د هغه تعلیمي اخلاقی هغه د یو برپور ښایسته صحیح ژوند د تیرولو جوګه کول. نننی ټاپک زمونږ دی د ماشوم حفاظت، یعنی مای پروټیکشن. د ماشوم په چونکې زموږ کوم معاشره کې چې اوسو دا معاشره انتهایی د دلدل، انتهایی د خطرو، انتهایی د فریشانو، د اغواکارو، د نور جنسی احتسال د دې شکار ده. لہذا موږ به کوشش کوو چې موږ خپل بچی کمپلیټ تیار او برابر کو چې د دې معاشرې کم بیړیا دي، کم زناور دي چې هغه د هغې په لاس ورنشي، او که مثال داسې صورتحال ژوند کې جوړیږي نو چې ماشوم د هغې ته تیار وي او هغه د خپل حفاظت جوګه وي. نو تاسو دا زموږ د نصاب حصه ده. په میتس کې د دې دپاره چې دی هدایت ورکړی شوي دي چېرې ماشومان چې دی هغه د دې باره کې چې دی آګاه کوي، خبر کوي. نو به هر حال چونکې زما د میتس لومبی ویډیو شوې ده نو دا د هغې دویمه حصه ده. اوس د میتس په کتاب کې هم ګورنمنټ کوشش کړی دی چې د هغه د معاشرتي ډیولپمنټ او د هغه د تربیتي کم د معاشرې دپاره چې هغه ته کم ضروریات په ژوند کې پیښیږي د هغې جوګه کول، د هغې کې کم مسایل راځي، د هغې پیسنګ کول، په ده کې ښه خویونه ډیولپ کول، دا ټول چې دی نو دې نصاب چې دی دا یې احاطه کړې ده. خو ضرورت د دې خبرې دی چې زموږ کوم مدرسین دي یا کوم محترم اساتذه صاحبان دي چې هغوی په دې خامخا نظر واچي او لکه هغه په نظر کې راځو خپل ویډیو طرف ته. ماشوم ته چې کله داسې حالات رالو نو بچي ته دا ښوول پکار دی چې بچیه د یو ناشنا کس نه، د ناپېژنګلو کس نه بالکل به څه شی نه لې، ابه نه د خوراک نه د بل شي. که تا ته دا لالچ درکړي چې بیټا دا ټاپیانې دي واله د خوا راشه تاسو پلار چې دی څه شی دی ما ته حواله کړی دی چې دا واوسې، نو چې هغه اجنبي دی هغه چې دی نو ستا د پیژنګلو نه دی، خپل نه دی، نو د هغه نه دا څیز به نه الې، نه به د هغه خوا لځېد، نه د خوراک شی نه بل شی چې دی دا چې دی نو د ده لپاره خطره او مسله جوړېدی شي. او یا داسې هم کولی شي چې د والد نوم درته والي، د تره نوم ورته والي، نو واړه به په دې تربیت یافته کوي والدین سپیشل چې که تا ته هر څوک مو چې والد صاحب ستا په پلان کې بازار کې ولاړلی، په پلان کې ځای کې ولاړلی او ما ته یې وویل چې هغه پسې ورشه سکول کې دی یا د ریسس ټایم دی یا پلا مدرسې نه را روان دی او په موټر سایکل یې را سور کا، په ګاډي راوله، زر یې راورسوه، بوټان ورته علم، پیزار ورته علم، هغه لپاره جامې علمه، خو ما ته یې چا راوله. نو بالکل دا جامې دې په دې ورځ بالکل ونه شي، دا بوټان دې بالکل په دې ورځ ونه شي. خو د دې ماشوم به سخت تربیت وکړئ چې تر څو د خپل پلار، د خپل ماما، د خپل رور، د خپل تره دا هغه نږدې رشتې دي چې د دې نه علاوه به ته بالکل په څه قسمه سوال جواب عمل نه کوي او نه به راځې. نو امید رب ته کوم چې د ماشوم په دې خبرو تاسو نظر کوئ نو دی به کم ناکاره خلک چې دی هغه دی نشي دوکه کولی. دویمه خبره دا ده چې بچي ته دا وایي چې یریږه ما. کله ماشوم چې خوفزده شو د څه څیز نه نو د ده اوسان خطا شي او د ده کم عصابي نظام چې دی دا متاثره شي، دی بیا ټیک فیصله نشي کولی. نو یو ماشوم به یروی نه، ځکه که تاسو دی د معاشرې نه فعال انسان جوړوی نو ده ته خوف مه ورکوئ بلا وجه. لکه زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ ماشومان مونږ اکثر چې دی په وړوکوالي باندې د بو نومې څیز نه ویرو بو، حالن کې د دې حقیقت نشته، یا د پیری د جناتو نه او ویرو پلان کې شی به در پسې راشي، که ته دا غواړې نو وی پیشو در پسې راځي، وی توتو در پسې راځي. یعنی تا خو په وقتي طور خپله مسله حل کړه او وړوکې دی په غیر سنجیده او په غیر دغه طریقې سره چې دی غیر سینسي طریقې سره
خاموش کو وا دیړو تبعید ولا وکړه هغه د خوف زده کو د پزړه کې به خوف وروتي دا وړو کې تا تبا کو نو لہذا وړو کې خوف بالکل نه چول یا هغه د سزناور یا د دې سيزونو نه يرول دا تا دومره کو چې د ژوند تبا کو نو ماشوم ته یو داسې ورکول چې یریګه مده سيزنا اکه دغه کسته قبل دا غي بیا حکمت عملی د مخ کې مو ذکر کو چې داسې حالاتو کې وسکای نو ماشوم زړه ورکول ماشوم کې چې د خوف نه اچول خوف د تمامو مسلو جړه ده د ماشوم په ټول شخصیت چې د تبا کې نه ګوري یاره خوف دی نو چې ماشوم نه یو په ماشوم کې یاره او خوف وانه چوي د سيزنا او دا ګور انتهایی د غسلورو کالو کې درو کالو کې چې کوم د ماشوم ایج دی د 2 کالو په دې کې چې د نه متاثر کیږي دا شانته چې د پرس کو تا ته داسي او نازیبا رویه رااله مطلب سو که یو کس تا سره داسې بچی ته بداوای غیر اخلاقی خبره وکړي چې هغه ته محسوسه چې هغه خبره خپل نه ده خبره مزیدار نه ده نو لہذا ته بس چل کای ته به کوشش دا کای چې دغه ټیم کې تر د زور نشي کولې تر د سره چې د دغه نشي کولې ستا په طاقت نشته تا سره یو بل دغه شتا یو طریقه شتا چې ته چې د چغه جوړه کا شور جوړ کا خلق خبر کا کته دا سه محسوسه چې ما رانیسی کته دا سه محسوسه چې ما تاسو دا کس خبري رواني کوي نو ته بچي بیا شور جوړوا چغه جوړوا چې ستاسو د مدد لپاره ستاسو د غره لپاره خلق درځي او کو دستا او د خطرناک کس د دې روانکاري کس په منځ کې فاصله وي نو ته کوشش وکړه چې بیا دغه تیساری غما او دغه ځای نه منډه کا اور غاړه ته منډه کا غنی غاړه ته چې کوم ځای کې مخلوق ډیر ناشته نو ته هغه طرف ته منډه کدا ستاته دین سلورم حکمت عملی دا په داسې صورتحال کې چې ته هغه ځای نه ځان سیټ تکا نو دا ماشوم ته دا تربیت ورکول پکار دي بل پنځمه خبره دا چې دا خبره ته پټاوه ما تا ته چې په لار کې تا ته په مرګرو کې تا ته په سزای کې صداسي قسمه صورتحال لالو نه دا خبره د خپل کور مشرانو سره د پلار سره د مور سره د رور سره دا تر سره د بابا سره یا په سکول کې د خپل استاد سره چې دی نو دا خبره علاوال د لارې کوم واقعیا چې دا خامخا بیانوه د وړو نه به دا دغه وباسئ دا شرم به ترې نه وباسئ چې هغه خپل اظهار تاسو ته کولی شي مطلب دا چې د هغه سره د دوست په شان رویه اختیار کوي چې هغه خپل هر خبره تاسو سره شیر کولی شي نو دته به هیڅ قسمه مسلې نه جوړیږي کله کله وړو کې د شرم د وجنه یا د کور د کارېدو د وجنه ډېر زیاتې داسې خبرې دي چې هغه پټې وساتي او هغه په مستقبل کې د ماشوم په تعلیم د په ژوند ډېر بد اثر وغورځي د ډېرو زیاتو خطرو ته ورغورځي نو ماشوم له دا ورکول پکار دي دا تربیت چې بچي څه قسمه واقعیا کیږي ناشنا واقعیا کیږي سو نو هغه سره د شپې خامخا د سکول په معاملاتو د تګ راتګ خامخا لګ نشس کوي او وړو کې دې قابل کوي چې هغه تاسو خپل ټول د ورځې احوال بیانول شي او که څه داسې واقعیا شي نو چې لازم تاسو ته خامخا بیانې دا شانته چې د ماشوم ته سباز ازادي چې د هغه په باره کې تربیت ورکول پکار دي اگر چې مونږ په خپل معاشره کې چې د دې خبرې لګ شرم محسوسو خو هغه نقصان ډیر زیات د دین ناکاره دی او خطرناک دی کله چې ستا ماشوم ته او شو دا کار نو بیا به ته د هغې هېڅ مداوه نشي کولی نو بهتره دا ده چې هغه پرایویټ پارټس چې دي هغه ایریاز چې دي هغه ځایونه چې دي چې هغه موږ ورته اسلامي طور د پردې او د حیا ځایونه وایو چې د هغې نشاندهي ماشوم ته وشي چې بچیه د دې ځایونو به که هغه هلک دی او که جینۍ ده چې بچیه په دې نه به ته د پردې ځایونه دي د دې سره د چا لاس لګولو اجازت نشته او که کله داسې کوي نو هغه پرېږدم ما او هغه ته چغه وهه لکه مثال په طور باندې ستا دا ایریا بیٹا چې دې له څوک ګوتې وروړي راکاږي دې سر چیړ چاړ کوي دې ته به بچیه څوک نه پرېږدي دویم ستا فرنډ دی د کوم ځای نه چې موږ ورته نوم وایو فرنډ ایسا ده دې ځای له څوک ګوتې وروړي نو بیٹا چې دې کې هېڅ چاته اجازت نشته دا ستا یوازې ایسا ده دې کې نه پلار مور تر دې پورې هغې ته هم اجازت نشته نو بیٹا دې ځایونو لکه څوک ګوتې وروړي نو ته د هغې مزاحمت کوه اواز کوه چغه کوه سړی منې کوه ستا بیک ایریا د ملا نه لاندې چې کومه ایریا ده که دا څوک ټچ کوي دې له ګوتې وروړي نو بچیه ته هغې باره کې چې دی نو دا سړی منې کوه دا هلک منې کوه دا کس منې کوه خو لکه ته دې ایریا ته څوک مه پرېږده
ده. نو لہذا دا بار بار دا د ماشومانو په تربیت کې راوستل هغه چې د پدې پوه کول. نو امید رب ته کوم چې بیا به داسې قسمه حالات نه راځي. خو ګوره دا هر څه الهغه کېږي چې ستا د ماشوم سره خپل دوستانه رویه وي او هغه ستانه خوفزده نه وي. زه خبره پلار ته کوم، زه خبره مشر ورور ته کوم، زه خبره چې دی بابا ته کوم، زه خبره تره ته کوم، زه خبره ماما ته کوم. یعنې دا هغه غټې رشتې دي چې د دې په منځ کې خامخا دا وړوکې چې دی دا ډېرې رشتې مې ځکه یاد کړې چې د بعضې ماشومانو والدین هغه اکثر ترونه دا په کلي کې نه وي، یا په مسافرۍ یا په بل ځای، نو د هغې متبادل دا رشتې دي چې دا ماشوم دا خپل زړه اظهار د دې سره کولی شي. نو زموږ ماشوم به د دې معاشرې د څوره دغه چې دي خطرات چې دي د هغې نه به دی بچي او هغه به چې دی نو محفوظ وي. نو دا امید لرم چې دا به ستاسو د ماشومانو په تربیت کې او د هغې په حفاظت کې به دا چې دی نو ډېر زیات فایده کوي. ډېره ډېره مننه. والسلام ورحمة الله وبركاته.